نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. سورة العنكبوت شلم پارا دروشتم نمبر آیت دی. ددی رکو دمخی رکو سر ربط او مناسبت دادی چی پا مخی رکو کی دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا واقعی صحیح بیان شوا. پا دی رکو کی دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ بقایا ذکر کی. اللہ جل شانہ فرمائی چی کافران دا قرآن کریم دا آیاتن انکار کئی او دا اخیرت نا انکار کئی، ایمان نروڑی، قرآن کریم نمانی، دا کسان زما دا رحمت او دا جنت نا امید دی. دا دوی دا پارا با انجام دیر خطرناک بھی، دوی دا پارا با آخرت کی دردناک عذاب دا جہنم بھی. بیا اللہ پاک دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ ذکر کئی چی ابراہیم علیہ السلام خپل قوم تا دا اللہ پاک وحدانیت، دا اللہ جل شانہ یوالی او دا غوی دا بوتانو قباحتنا بیان کرل، دا دوی دا خدایانو عجز او بطلان بیان کو. ندی قوم دا ابراہیم علیہ السلام پا مقابل کی لاجواب کی دون بعد دا ابراہیم علیہ السلام دا قتل او دا غد سوزولو پا اور کی یو منصوبت تیار اکڑا. اللہ جل شانہ ابراہیم علیہ السلام تا دا کافرانو پاغا منصوبہ کی کامیابی او کافرانو تناکامی ورکڑا. کافران ابراہیم علیہ السلام اور تو غرزو مخی سورة الانبیاء کی تفصیل ذکر شوی. اللہ پاک اور تو حکم کو یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام محفوظ او کافران پخپل کفر کی اللہ پاک ناکاما او پخپل منصوبہ کی شرمندہ کرد. اللہ پاک فرمائی چی پدی واقعات کی دا ایمان والا خلق دا پارا دا اللہ پاک دا وحدانیت دلیل دی. بیا ابراہیم علیہ السلام دی خپل قوم تا دا اللہ پاک دا وحدانیت او دا دوی دا بوتان چکم عجز ذکر کی اغا مختصرا ذکر کی. چی ابراہیم علیہ السلام دی قوم توبی چی تاسو دا دی کم خدایان و عبادت کوئی، دا خدایان بوری دنیا کے تاسو زانتا جوڑ کری دی و آخرت کی بداس تاسو دا بندگین انکار کی. بیا بتاسو سخلق را پاسی پخپلو کسانو باندی بلعنت وائی. لکہ دا خبر بار بار تیر شوا چی کشران با مشران بارکی ہوئی چی دی من گمراہ کڑو من دا دوی عبادت کو، مشران بیوی زمنگ یہ خو عبادت ندی کڑی. بیا بیدا کشران ہوئی کاش چی دنیا تک واپس لوی او من دا دی اخبر مشران علت انکار کڑی. او بیا بدا اللہ نوی دا سوال کئی چی من دی گمراہ کردی تا عذابون زیاد ورکا. دی با پا یو بل باند لعنت یو بل سر مخالفت او دشمنی کئی. نا اللہ پاک فرمائی چھے ابراہیم علیہ السلام دی قوم تا دا اللہ پاک دا وحدانیت دعوت ورک. دی ابراہیم علیہ السلام مرگیتیا پا دا قوم کی چامو نکڑا. یو دی ابراہیم علیہ السلام اور آرو درور زویو لوت علیہ السلام چاگد ابراہیم علیہ السلام مرگیتیا اکڑا. لوت علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام اور آرو تفسیر جلالین لکھی کہ ابراہیم علیہ السلام رور و حاران دا غزویو لوت علیہ السلام دا اور آرو او دے مرگیتیا اکڑا. ابراہیم علیہ السلام تصدیق اکو دیزے کہ لفظ دفع آمن راضی مانا بدا نکی گی چلوت علیہ السلام ایمان روڑو
ځکه پیغمبر دا پیدایشي مسلمان پیغمبر ابتدا کې الله پاک نبی پیدا کړی 40 کال عمر ته چې ورسیږي تجدید د نبوت کیږي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي كنت نبيا وآدم بين الجسد والروح د مسلم شریف حدیث دی زپا وخت کې پیغمبرو چې له آدم علیه السلام پیدا نو دا دلیل دی خبره دی چې نبوت پیغمبرانو ته ابتدا کې ملاويږي ها 40 کال عمر کې تجدید شي او بل پیغمبران مسلمانانی نو پدې ځکه چې په امانه معنا او ترجمه په ایمان سره نه کې چې لوط علیه السلام ایمان راوړو نه ایمان خو مخکې راوړو د ابراهیم علیه السلام تصدیق وکړو چې د ابراهیم علیه السلام د الله پیغمبر دی او قوم ته انکار کو نو ګوره دې ځکه په ترجمه د خیال کې څوک دې په ترجمه غلط نکي اوس کو په چې په امانه لوط علیہ السلام ایمان راوړ نو ولې لوط علیہ السلام مخکې ایمان نو کوم مخکې ایمان نو خدا خو د اسلام عقیده نه نه د لوط علیہ السلام مخکې ایمان نو دلته به ترجمه دا شي چې په امانه نو تفسیر جلالین وای چې په امانه لفظ تصدیق معنی وکا تصدیق وکړو دی لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام چې د ابراهیم علیہ السلام رښتونه دي رښتیا وای د الله پیغمبر دی کافرانو تاسو دی اومنه تصدیق وکړو دا خبره صحیح ده بیا الله پاک فرمایي چې موږ ابراهیم علیہ السلام ته اولاد ورکړو ابراهیم علیہ السلام ته د اسماعیل علیہ السلام نه بعد اسحاق علیہ السلام ورکو اسحاق علیہ السلام ته یعقوب علیہ السلام ورکو او د ابراهیم علیہ السلام خاندان ته موږ یو فضیلت ورکو چې د په خاندان کې موږ نبوت جاری کړو د په خاندان کې موږ کتابونه پیغمبرانو ته ورکو لکه موسی علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام په خاندان تورات کتاب ملو شوی انجیل عیسی علیہ السلام ته ملو شوی دی د ابراهیم علیہ السلام خاندان او زبور کتاب داود علیہ السلام ته ملو شوی دی د ابراهیم علیہ السلام خاندان دی او قرآن مجید نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ملو شوی دی دام د ابراهیم علیہ السلام خاندان دی د ابراهیم علیہ السلام د خاندان فضیلت پدې دې کې د دې وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب د دې لفظنا مرزا غلام احمد قادیانی بی وقوف اغوی پیغمبری ختم شوی نه دا وې دا بجاری وی او دلیل ګرځول دي دا لفظ وجعلنا چې وې منګه ګرځو نو قیامت پورې پیغمبرانو سلسله و جاری نو منګو استان لوی خربل نوستانه دا ټورن اخیرنی پیغمبر نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی د سلسله نبوت ختم شو اوس کته چې زه پیغمبر ما نو مونږ وی خره تلګزان ته وګور ګوره دې کې راځي چې دا پیغمبران په ابراهیم علیه السلام په خاندان کې نو کافره ته د ابراهیم علیه السلام په خاندان کې نه نو ته څنګه پیغمبر شو قرآن کې غورال د ابراهیم علیه السلام خاندان کې نو مرزا غلام احمد خداغه په خاندان کې نه دي نو دی پیغمبر ثابت شو نه ثابت نشو دویم دې کې راځي وجعلنا الله وی من بګرځو نو دا پیغمبر به منګه جوړو نو دا پیغمبري د الله پاک د طرف نه عطوا ده الله یې ورکړي او دا مرزا غلام احمد قادیانی عقیده خدا دا چې پیغمبري الله نه ورکي دا خو سړی خپل عمل کوي پاغي پیغمبر کیږي نو بیا مرزا غلام احمد قادیانی پیغمبر ثابت نشو او دریم دیږي کې خو الله دا وایي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په خاندان کې پیغمبري او کتابونه دا ګرځول دي نو طالب اوس کتاب نه دي درکړي نو کتاب وسره نه مونږ پیغمبري د ځان د پاره منی معلومه دا شو چې مرزا غلام احمد قادیانی کافر ملعون د دې آیت نه چې د خپل ځان پیغمبري ثابتي دا غلطه کوي او سلورم جواب دادی چې د قران کریم تفسیر د خېټې نه معتبر نه دي اوس ته چې وې پیغمبر دا قران کې راغلي دي چې مرزا غلام احمد په پیغمبري ندي راغلي حدیث کې راغلي دي چې مرزا غلام احمد په پیغمبري ندي راغلي صحابه ویلي دي ندي راغلي غیم ندي ویلي تابعین ویلي دي نا غیم ندي ویلي مفسرین لیکلي دي نه تفسیر کې چام ندي لیکلي
دا خو ته د خېټې نه خبره کې او د خېټې خبره په دین کې معتبره نه ده. نو کدی وی ز پیغمبر مونږ وی کوم کتاب کې لیکلي دي چې ته پیغمبر کتابونه کې نشته تاسو د خېټې نه ته پیغمبر او کته پیغمبر وي نو ته خپل انجام وګوره ته به د لیټرین منتزه کې مردار دي. دا کافر چې کله مر شو دی په لیټرین کې تقاضي په صورت کې مردار شو الله سم ذلیل کړو. دا د مرزا غلام احمد قادیانی استدلال د دې آیت نه غلط دی. اسمنګ وایو چې هر کافر او باطل راضي او قران مخه تقدی او خپل غلط عقیده ثابت دي لکه دی اوس وی پیغمبر ما او آیت د قران غلط نه کی ته خو لکه د خپل شکل دی ته خو د سر انسان نه سي خنزير. مرزا غلام محمد قادیانی د پیغمبر د عزت دشمن دی د انسان دی د الله دشمن دی دا پیغمبر دا انسان دی. الله وی پیغمبري منګ ورکو او دا خر وی نه پیغمبري په خپل عمل ملاوي نو دا څخه عمل کړی دي ته خو د شورونو بد عمل وي او چې کله پیغمبري دا وکړه نو بیا هم د انګريزانو به تنخواه غشتا نو ته کوم ځای کې پیغمبر جوړ شو فکور کې جوړ شو. او بیا الله پاک د لوط علیه السلام واقعا ذکر کړي چې لوط علیه السلام خپل قوم ته دا نافرمانی نه د من کېدو د پاره دعوت ورکړ چې تاسو د الله بغاوت مکوئ نافرمانی نه بن شئ. د لوط علیه السلام د قوم اعمال خو ډېر خطرناک یو خدای چې لواتتو نارینه به د نارینه سره د بد پیلي کول دا د لوط علیه السلام د قوم ایجاد الله پاک زموږ د مسلمانانو نه دا عمل ختم کی. اوس هم باز نه پوهه مسلمانان بے حیا هغه یو نارینه د بل نارینه سره دا غلط کار کوي چې دا ډېر د بے حیايي کار او بل د دې قوم یو بد عادت دو. تفسیر بغوی لیکي چې د دې لوط علیه السلام دا قوم په لار باندې ناس او ځان سره به کان ایخو نو چې په لار باندې څوک لار وای تلو هغه به کان گزار نو چې کان په چا باندې پری وته نو د دې قاضي به دا فیصله کړی و چې دې کان چا اوښتو او په چا پری وته نو دغه سړی سره به دا کان وښتو والا سړی دا معاملې کوي دا به د قاضي فیصله و په لار وای به گیر کو دا غلط کار به وسرو کو او دا غینه بعد به 3 درهم ورکړل چې دا استاشل او قاضي به دا فیصله کول او چې څنګه قوم بدفعلو هغه شان دي خپل ځان قاضي بدفعل پیدا کړو ناغه به دا فیصله کول. الله فرمایي وتقطعون السبيل لار کټ کوي چې کوم د حیا انسان وو هغه به پاغلار بیان چې دا قوم داسې کار کوي. الله پاک فرمایي والذين كفروا بآيات الله ولقائه او کسان چې کافران دي کفر کړی دي د الله پایاتونو باندې په ملاقات د الله باندې اولئک دا کسان چې دي یئسو من رحمتي بما ما یسدینا امید دي زما د رحمتنا چې هغه جنت دي. اولئک لهم عذاب علیم او دا کسان چې دي به دوی د پار عذاب دردناک. فما كان جواب قومه فسنو جواب قوم د ابراهيم عليه السلام الا ان قالوا مگر دا چې دوی اوه اقتلوه تاسو قتل کې ابراهيم عليه السلام او حرقوا ياد اسوزوي فانجاه الله من النار پس نجات ورک الله پاک ابراهيم عليه السلام ته اورنا. ان في ذلك يقينا پدی واقعا کې الآيات خامخا نخدي لقوم دي قوم د پار يؤمنون چې ایمان لري. وقالوا ابراهيم عليه السلام انما اتخذتم من دون الله اوثانا يقينا تاسو نیولې دي سوا د الله پاک نه بوتان په خدای باندې مودت بینکم فی الحیات الدنیا د بار د دوستانه په خپل منځ کې په ژوند د دنیا کې ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیا ورځ د قیامت باندې کفر بکې بعض استاسو د بعضنا ویلعن بعضکم بعضا او لعنت به بعض استاسو په بعض باندې ومأواكم النار او ټکانه بستاز پر اور د جهنم وی وما لكم من ناصرين او نبی استاز پر څوک مددگار. فآمن له لوط پس تصدیق کو د ابراهيم عليه السلام لوط عليه السلام وقالوا ابراهيم عليه السلام اني مهاجر الى ربي يقينا هجرتكم د خپل رب وینا باندې انه هو العزيز الحكيم بشک الله با غالب حکمت والا ذات. وهبنا له اسحاق ويعقوب
او من ورک ابراهیم علیہ السلام تو پس اسماعیل علیہ السلام نے اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریته النبوة او من وګرځول په اولاد د کی پیغمبران والکتاب او کتابنا واتینا اجر فی الدنیا او من ورک د طاقت په دنیا کې وانه فی الاخرة لمن الصالحین او یقینا دی په آخرت کې د نیکانو د جماعتنا ولوط نو یاد کو واقعا د لوط علیہ السلام اذ قال لقوم هر کړه چې دوی خپل قوم ته انکم لتاتون الفاحشة یقینا تاسو راتل کوي به حیاي کارتا ما سبقکم بها دا سکار چې وړاندې والي کړن دي بها دي کارتا من احد من العالمین استاسنا من احد من العالمین هچا د مخلوقاتنا انکم لتاتون الرجال ای تاسو راتل کوي ناری نوتا وتقطعون السبيل وتاسكت كوي لارد مسافر وتأتون في ناديكم المنكر او تاسرات الكيب مجلسونو دبت فيليكي فما كان جواب قومي بس نو جواب دا قوم دلوث عليه السلام الا ان قالوا مقردا چوبدي قوم ائتنا بعذاب الله تراتلكم انتفع عذاب دا الله پاک باندي ان كنت من الصادقين كچر تيد رشتن خلقنا قال رب انصرني على القوم المفسدين وبلوث عليه السلام اے رب ما مددك على القوم المفسدين فقوم من چغ فساد کو ان کی دی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.